وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت هذا الحديث ما جويا ما تبريدا وقد ذكر يا رسول الله النبي بتبين بريبات لقيه يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه فاطمة لورد النبي عليه السلام أرسل دي توكل دي حديثا لأستاذ وليك نبي فاطمة أبو بكر الصديق تسأل للسؤال هو أبو بكر الميراث بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إما الميراث ولد يدوروا أو ده أيولور فاطمة نكيلور يوي سول ميراث كيجيني مما أرنا أفاء الله عليه بالمدينة له بالمدينة إذا بنو نذير دي أو فتح بعد تقولون بكر خيبر نفس الأطواق كما نعتنا وما بقي من خمس خيبر خيبر غير قرآني التقسيم كي هم سيتقسيم كي تفريق فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ضمن ميراث فلم منتقل كي ما تركنا الذي تركناه ومصر صدقة تبعت المال إنما يقع تبعت وسقر فاطمة ما رسلي بإنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال تاخذ فرق بالكل كسمر ضرورتي أخلي ورقبة أو زمك بلا بيت المال وإني والله لا أغير شيئا ننبردم يوشي لصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها لحال ناغينا التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر إنكارك أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة فاتته مستشفى فأبو بكر في ذلك فهجرته وخبر وسرقت ذكره فلم تكلمه فعائشة خبر ابنك إلى حضرت أبو بكر سلام حتى توفيت وفاة شوى وعاشت أو دي جند الكل قصد النبي عليه السلام نشفق مياشتي فلما توفيت وفاة شوى دفنها زوجها علي ديدان نقبل خاون علي دشبه دفنها ولم يؤذن أو خبر ورنك بها أي بوفاتها أبو بكر وصلى عليها أو علي بقبل جنازة وصبرانا سبوت كذا دا رواية الشاذ للإمام بخاري دا دليل رواية المعارض يو خدا چې بفاطمه وسره خبرې کړې خوندې او خبرې وسره ونکړي دا ثابت نه ده فاطمه د حضرت ابو بکر سره اس رشتہ داری وسره نشتا د حضرت فاطمه میرا او چې حضرت عائشہ صدیقہ دا ابو بکر نو دا کوم له معلومه چې فاطمه وسره خبرې نه کړې ابو بکر صدیق خو شپږ میاشتې دا خوري سخت ورته د ابو بکر دا ولې مانعين د زکات انکار او باغی سره لګیا دي جهاد مسلمه القذاب سره جهاد شروع دي بعد کسان د لسو دولت د مرتد شوی هغه سره جهاد شروع خو دې د زیات سخت ورته دي حضرت ابو بکر صدیق دا نو دی وخت دې ته وزارت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې په خبرې به سره او یا فاطمه ابو بکر را ولې نه راغله ولې هم جنوا صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام فرنا لياليها ودين درمان او شپږ میاشتې جون دې ډېر کار دی شپږ میاشتې کې د کوره کومه غریبه وته نه نو دا تر سنه معلومه چې فاطمه وسره خبرې نه دي کړې که فاطمه ویلي چې ما وسره ورانه دا ابو بکر ویلي چې ما سره خبرې نه دي کړې نو بیا واره بیا خبره شپږ میاشتې پس وفات د درمنه ده رشتہ داری د ابو بکر سره نشته ابو بکر وسره رشتہ داری نشته اذان په جهادونو کې او په تکلیفاتو کې مصروف دي دا د وارث په پیغام کې دا کم لینا دا معلومه کې وسره خبرې نه دي دا شاذ خپل کړ نمبر 2 سوي وې د شپې وفات شو د وفات شو او علي صاحب د شپې خبر ابو بکر نه خبره کړ ډېرو روایتو کې دي حافظ ابن حجر فتح الباری کې ډېر روایت راوړي دي علامه عینی ډېر روایت راوړي دي اورا چې جنازه د حضرت فاطمه حضرت ابو بکر صدیق کړه یوا دماغه ناشنا نقطه تاریخ او جغرافیه ته ورنه په بشي هغه سره اذا حضرت علي رضی الله تعالی عنہ کو دا پیغمبر علیہ السلام دا کور سره خواږو جمعه تلاغه دا کورم دروازه او
دا ابو بکر دروازه جمعه توا او حضور پاک د دوارو اجازت ورکړو دا علی باب نه بنداوي دا ابو بکر باب نه بنداوي ورته مخکې د علی ویلو چې باب د علی نه بنداوي او مراد وفات کې بیا د کومه دروازه اعلان دا ابو بکر د دوارو جمعه د دروازې دي کورونه داسې یو بل ته نږدې دي لکه دا دارالحدیث دلته د ابو بکر کور دی او هلته د علي کور دی او دارالخلافه جومات د مسجد نبوي دی نو چې فاطمه وفات شوه نو څه دی خیال دی حضرت ابو بکر به نه خبرېږي داسې ماشومه ښځه ده وړه ښځه ده کمزورې ښځه ده د رسول الله مبارک لاډلي بیټې دی نیازبینه لور ده ټوله مدینه پرې وړاندېده چې د حضور پاک لور وفات ده خلکو د هغې جنازه کې شرکت سعادت ګڼم نو څنګه ابو بکر نه دی خبر نه څنګه پټه دفن کړه او څوک چې په مسجد نبوي کې خبر نه شو چې ابو بکر ته ویلي چې فاطمه وفات ګاونډي یو دی محله یو د جومات یو دی دروازې د دواړو جومات لري او د ابو بکر دارالخلافه او د حکومت د تنفیذ ځای څه شی دی مولانا مسجد نبوي دی څنګه خبرې د څنګه پټه یوړه جنازه څنګه پټه یوړه ابو بکر ته دی خبر بل چا ورته نه وي داسې څوک انصافدار نو عیاذا بالله چې ابو بکر ته ویلي چې د حضور پاک لور وفات او صحابه ته خبر نه شو یوازې علي جنازه وکړه هېڅوک یې خبر نه کړل امکان لري نه دی خبر درېیمه مسله درېیمه اور ابن سعد لیکلي دي په سند قویه مضبوطه چې د بیمارۍ خدمت یې د حضرت ابوبکر بیبي کړی دی ټول خدمت د حضرت ابوبکر بیبي کړی دی د بیمارۍ تر وفاته پورې ورته ناسته وه نو خپل خاوند ته هلته چې وفات شوی نو ډېر روایات دي مولانا صاحب په دې چې ابوبکر صدیق جنازه کړې ده او د ابوبکر بیبي اسماء بنت عمیس هغه بالکل د دې خدمت د مرض وفات پورې کړی او اول انکار کوي د دې نه چې څنګه ابوبکر نه خبرېږي امیر المؤمنین او خلیفه خو جنازه خو اخیري بني خو هغه دی د خپل وارث هم حق د خلیفه زیات دی د خپل وارث هم زیات دی ولې نه خبرېږي ولې په جنازه نه کوي او که ته وایې د علي صاحب نه خبره دا نه کېدی نه شي کاري نه خبره نور خلکو به خبره بیبیانو به خبره امهات المؤمنین کورونه د ګیر چاپېر د حفصې کور ورسره دیوال په دیوال دی الله اکبر د عمر د بیبي د حضرت عایشې صدیقې کور دیوال په دیوال دی بالکل اوس هم د فاطمې کور د عایشې دیوال شریک دی نو هغې به تا چې بابا راشه فاطمه وفات شوې نو دا د ډېرو روایاتو مضبوطو صحیحو مخالف دی زه ورپسې اشاره وكان لعلي ان خلق توجه لعلي صاحب سرا فجند فاطمه فلما توفيت فاطمه وفاتها استنكر علي وجوه الناس وخلق علي وخلق خلق اشنا وبرد خلق سرقه تعلق يعني نو ابويشو دوسه پر بیعت ابو بکر صدیق نه کړ حضرت علي نو پوښتنه چې ما بیعت نه کړې خلق زکات پاتې مخونه برابر نه دي ما سرقه سیبینه نه کوي چې مخکې وا مطلب وکړه مصالحت ابو بکر او مبايعين ابو بکر ولم يكن نوع عليك بيعته پرتا میاشت دې نو کړې فارسل الى ابي بکر يتمول راش ولا ياتنا احد وذوق نرضي او دا ولي بسوق كراهيه اللي يحضر عمر في عمر هذا الشيء اجل باقي لنا يرى محسوسولا فقال عمر وابو بكر عمر سلام شويه كما تقول علي سؤال جواب کړ چې راځي ذات له وسوقنا راولي او لا ولا لا نفي الجناح تاسبنكي ولا لا تدخل عليه وحدك يوالي بنوردي فقال ابو بكر فما ما يريك كتب يدي يوالي وجه النقصان ولا تورثي وما عسيته التوقت مسار يا ما عسيته امید نسعت ما يفعلوا كذا قالوا كي ما صارتكم استغفر لك ما النقصان ولا الى انهم فدخل عليه ابو بكر وتشهد علي فقال علي وتسوي انا قد عرفنا فضلك مسافرين بهم بالکل سفرول صحابه کې افضل وما هم بيجن ما ارى شيء اعطاك الله تعالى الله ذكر كده پیغمبر خلیفہ ولم ننفس مختارين کو تاثر خيرا فاغب شيء ساقها الله اليك يا الله ذكر ولكنك استبدلت علينا بالامر تا استقلالك فمن بدي بادشاہ کے من سره مشوره ونکړه من پیغمبر مبارک اهل بیت یو الګ ګیره په حق ده کنه من استاد سیالي نه کوو
استاپا فضیلت انکار نه کو ولکن استبدال استقلال توي علينا دمون په مقابله کې بلې اما وكنا نرى نولد لقرابتنا وجد قرابة زمون النبي عليه السلام نصيبا يو حسن مشغرين تخلافت نقول أبو ملي کی مشاری در سره نکو ابو ملي چې تعالی خپل خیر درته مونږه مانو نصیب د مشورې حتی فاض العینان دی باندې سرګیو به فلما تكلم ابو بكر قال كلامك يعني راجعك قال والذي نفسي بيده قرابت رسول الله صلى الله عليه وسلم احب لماذا ان ازدجمت وصلكم دخل قرابتنا واما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الاموال اذا بنو نذير مالونني او دفدكتي او دخمت خيبر ما بقي لي فاني لم اعلم ما قضائي فليك ذا خيرنا نذكر ده پیغمبر په حدیث نه کړی ولم اترك مان البريخ امر بما پیغمبر مبارک يصنعه بها الا سنه او بیا ورته پوره تفصیل وي مولانا دیو موږ مشورې دي کې اختصار دی موږ مشورې ته جوړ شوی دي موږ اطلاع لري چې انوار په سقيفه بنو ساعده کې ودی چې له دغه بادشاہ مقرر کوم نو ورته موږ مشورې کولې او هغه بادشاہ مقرر کړی وي دوه خبرې وي یا به معنا د پیغمبر د قول مخالفت راځي جعل ائمه من قريش او یا به نه معنا مجبره انوار د مهاجرین نو موږ مشورې ته جوړ نشو په ورغلي ورپسې شاه فقال علي لأبي بكر موعدك كما أوصى وعدا بيعة العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر الظهر ركع عشية لما قولنا فاستبع إطلاقيها أصبحين من منبر طوقا فتشهد وذكر بشهادة علي أو دخلوا داغد بيعتهم عذر داغد بالذي اعتذر إليه يا رب دي وجه ما تقول شيء تاسو ما سره مشوره نه ده وما بيكم ثم استغفر وتشهد علي عظم حق أبي بكر وحدث كأنه لم يحمل فبعثنا لقرض اليهودي علينا على الذي صنعه فأغسل علي كوكا شبيعات وسقرنا لكري نفاست أبو بكر سيالي إذا استوى خليفة شردنا شو أو إنكار الذي فضله الله به ولكن كنا نرى لنا في هذا الأمر مشورة الإنسان واستبد الاستبداد ووجدنا في أنفسنا فسر بعقله فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت خليك قيل لفزيرة قيل لختم شوى وكان المسلمون إلى علي قريبا حين شكم وقت راجع الأمر بالمعروف أمر بالمعروف أمر بعقد إمام أو خليفة سرده ومناسبة دغا خيبر دغا غنيمتون أخفقان خبر وذكره والبسيشة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حلمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمارة عن عكرمة عمار عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ولما فتحت خيبر قلنا الآن نشفع وبه قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على ابن سواد ابن غزيري بخيبر إلى شكل تراولا نمي لخيبريان ونمي تمام فجاءه بثمر جبين أعلى قسم فقال كل ثمر خيبر هذا كل ذلك هذا فقال لا والله يا رسول الله إن لنأخذ صاع من هذا بالصاعين مغلطين كجوري 2 كيلو والكولا في يوم صاع 2 صاع والصاعين بثلاث كتبت اليوم صاع 2 كيلو بياخذ 2 بس فده مختلف بعد يوم صاع 2 بعد 2 ساعة قدري وقته فقال لا تفعل الأمر بعدها ولقدر الجنس بكير التفاضل بكيراني بع الجمع بالدراهم تأخذ بفيسو خفكا ثم ابتع بالدراهم جنيبا أو بفيسو أخوانا ديو تحيلا وقولا كذا أخبري فقال الدرين بفيسو خفكا خلطوليش تأخذ 2 كيلو بيكار دي ما تريو كيلو كري أو ستارة 2 كيلو ده فشل له بيوان
او زده لپاره شلو کې دا خپل کېلو درته مجاهده شو کنه کې عمر پیسې مطالعه نه کوي امام درته الکه په 2 کېلو مستاد واغښتې دی وی دا خپل په سوره کې بل دا وسه عمل پیسې مرا کودا پکې شو مغره وحيله جوړه شو ربا دی دا ورپسې دا قال عبد العزيز بن محمد نو په بلې خرطول کې په هغه سړي خرطول دي عن سعيد ان ابا سعيد وابو هريره حدثاه جمع اصحاب بني عدي الانصار خيبر فامره عليها وعن عبد المجيد عن ابي سعد عن ابي هريره سمعته شو جبري باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. ارجع لما يوصلات لما زمان للمزارعين كلها جمع. باب الشاة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. زينب بن ميوخر كذا عليه بكيت نور جمع. رواه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث حدثنا سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. او بكي زهر الجول نوذور پاک صحابه ته مخوري کدي کې زهر دي لږ مونږ یو نوړې دې شوی ادي لږ اخیری وخت کې بیا فرمایل ودا غذا اور اثر د پدې مرے کې وینا پدې هټ راځي الله تعالی ثواب مونږ او دویم یو صحابي دی هغه غریب جو پر وفات شو دا رینا هغه خدای بیا دای په وجه قصاص کړی دا بس په مولانا سے وصلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه